اور ما پسې وو اجاز کا ما پہلے پسې وو بسم الله الرحمن الرحیم. شکریہ میڈم سپیکر صاحبہ چې په دې نننۍ ورځ په دې نننۍ موضوع باندې ما له د خبرو کولو ټایم راکو. خو زه د خپل خبرو نه وړاندې خپل حکومتي ممبرانو ته ویم چې لږ مهرباني وکئ زمونږ په هغه زخمونو باندې مالګې مه دوړوئ. میډم سپیکر صاحبه چې څنګه تاسو ته پته ده چې د نن نه 15 ورځې وړاندې یا 6 ورځې وړاندې شیخ ادریس صاحب شهید شو. په څه شهید شو؟ د هغه ګناه څه وه؟ د هغه خو دغه ګناه وه چې هغه به سحر د خپله کوره راووتو او هغه سره په 1 کیلومیټر کې مدرسه وه. 1200 نه تر 1600 طالب علمانو ته به هغه درس خولو. بیا به د هغې نه پس هغه کوړي ته تلو، هلته به 2-2.5 زرو ماشومانو ته درس خولو او هغې نه به د پاکستان یو ښه عالمان د معاشرې یو ښه بچي جوړول. د هغه دغه ګناه وه. بیا د هغه دغه ګناه وه چې هغه کله رالو او هغه عمرې ته لاړو او رالو په خپل تقریر کې د خپل ملک، د خپل اسلام، د خپل فوج تعریف وکړو، په دغې مړ شو. تاسو ته ښه پته ده جي چې په دې زمونږ په ملک کې، زمونږ په دې صوبه کې دا دهشتګردي جوړه ده. د دې نه وړاندې میجر صاحب خبرې وکړي چې نه مولا ته مسله شته او نه مدرسې ته شته، پښتون ته مسله ده. بالکل دې کې څه شک نشته. خو تاسو دا وګورئ چې په دې 1300 کلونو کې څومره علما کرامو، څومره مسجدونو شهادت یې ورکړي، قربانۍ یې ورکړي. دا ستاسو د وړاندې نه دي که نه؟ نن ته هغه خبره دفن کول غواړې او ته واپس بجلی ته، واپس ګیس ته، واپس نورو خبرو ته ځې. نو په هغه بجلی کې، په هغه ګیس کې، په هغه مسلو کې موږ تاسو هر وخت ناست یو. دا ستا ناکامي ده، دا د صوبایي ګورمنټ ناکامي ده. بل نن مهرباني وکئ په بله موضوع خبرې مه کوئ. شیخ ادریس صاحب په 400 کې شهید شوی دی، دن دهاړې شهید شوی دی، په 2 موټر سایکلو راغلی دی، دهشتګرد ای شهید کړی دی. څه شو ستا هغه سیف سټي؟ څه شو ستا هغه KPK کې دومره غټ پراجیکټ؟ دا د چا ذمواري ده؟ دا ستا ذمواري نه ده، نو د چا ده؟ ډاکټر صاحب ډېر په ادب باندې موږ ستاسو د ټولو ډېر احترام کوو، خو مهرباني وکئ د حقیقت نه مخ مه اړوئ. دلته نن په KPK کې ټیک ده، دې کې څه شک نشته چې په بڼو کې یا په ثابته صوبه کې که هغه پولیس شهید کېږي، هغه پولیس څوک دی؟ هغه زه ته یو. بالکل دې کې څه شک نشته. که هغه فوج شهید کېږي، هغه فوجي څوک دی؟ زما کلي ته جنازې راځي، زما علاقې ته جنازې راځي، هم زه ته یو. نو آیا مهرباني وکئ سنجیده شئ په دې موضوع باندې چې کوم د نن دام وورئ. دا زه تاسو ته کوله ووایم چې څنګه تاسو څو میاشتو نه لګیایي په دهشتګردۍ. تاسو خو د دې هاوس ده یو کمیټي جوړه کړه. دلته سهیل بھائی هغه ټایم CM نو، ګنډاپور صاحب CM و، د هغه په حلقه کې مړي وشوه. ما په آخري د شپې 11 بجې تقریر وکړو چې دې باندې موږ سیاسي سکورینګ نه کوو. دا زموږ د ټول KPK او د پښتنو مسله ده. په هغه درنه کې، په هغه هر یو معامله کې موږ ستاسو نه، دا زموږ خپل درد دی. دلته کې تاسو راپاسئ او په دې ټایم هم تاسو په موږ تنقید کوئ. مړی هم زما د کوره شوی دی، شهید شوی هم زما دی. بل زه یو لږ وروستو دې خبرې له ځم، لږ تاسو انکوایري وکئ چې کله شیخ ادریس صاحب شهید کړی شو، د شیخ ادریس صاحب د هغه بیان نه پس په سوشل میډیا دا پراپیګنډه چا خوره کړې ده؟ څوک دی د دې شاته؟ نن ستا صوبایي ګورمنټ زه تا نه مطالبه کوم چې چا د شیخ ادریس صاحب خلاف په سوشل میډیا باندې پراپیګنډه خوره کړې ده او بیا شیخ صاحب
15 شل ورځې پس شهید کړی شو. دا ستاسو ذمهواري ده. دلته کې خو که یو ټیک ټاکره هغه مرداره شي نو په 24 غنټو کې د هغې ملزم را پیدا کیږي. زما شیخ ادریس صاحب د رڼا ورځې د چارسدې په بایپاس شهید شوی دی چې هغه به کال په کال په چارسدې او په اتمانزو کې به په دغه سرزمین به د هغه د مدرسو نه 4000 علما کرام جوړېدل. دا ستاسو ذمهواري د چا ده؟ دلته نن هم تاسو را پاسئ، نن هم دا خبره کوئ. ولې؟ د هغه خپل ناکام ګورمنټ، د هغه خپل ناکامۍ پټولو دپاره. نو مهرباني وکئ، زما په اړه ډېرې زیاتې خبرې دي، زړه مې ډېر څه غواړي. یو خو زه د خپل انټرنیشنل میډیا ملګرو ته دا ویل غواړم چې زما پرون په بنو کې 30 یا 32 یا 35 پولیسواله شهیدان شوي دي. ولې ته په انټرنیشنل میډیا نه ښیې؟ زه هر هغه انکر ته، هر هغه نیوز والا ته چې کوم زما شیخ ادریس صاحب شهید شوی دی او زما د علاقې، زما د KPK هر پښتون شهید کیږي. په څه شي شهید کیږي؟ ډاکټر صاحب زه دا یو مطالبه کوم د صوبایي ګورمنټ نه چې په بایپاس دن دهاړې 8:30 بجې هلته سیف سټي کیمرې هم لګېدلې دي. 8:30 بجې په 2 موټر سایکلو کسان راځي، هغه شهید کوي، بیا هغه موټر سایکل مخامخ لاچي سره اکسیډنټ کیږي، بیا د علاقې خلک هغه سی کوي. آیا زما دا ګورمنټ دا دومره اوده پروت دی؟ زه په آخره کې د PTI څومره MPs چې دي، وزیر اعلی صاحب، زه د شکریه ادا کوم چې هغوی په دا دومره سخت وخت کې راله او د شیخ ادریس صاحب جنازو کې خدام توقع ساتم چې مهرباني وکړئ دلته دا ټایم چې دی دا د نور د خپل ناکام ګورمنټ خبرو پټولو دپاره نه دی، دا د شیخ ادریس صاحب او ستا په دې صوبه کې چې کومه دا بدامني ده، مهرباني وکړه په دې باندې سنجیده شه. مونږ تاسو سره په هره خبره کې مونږ داسې معاملاتو کې چې هغه د صوبې د ترقۍ دپاره دي او د صوبې د امن دپاره دي. ته ووایه ډاکټر صاحب مونږ تاسو سره کم ټایم نیو ناست؟ میجر صاحب مونږ تاسو سره کم ټایم نیو ناست؟ د ګیس خبره که راغلې ده، که د بجلی خبره راغلې ده، که د سیلاب خبره راغلې ده، مونږ تاسو سره په کومه خبره کې نه یو ولاړ؟ نن ته هغه خپله ملبه، خپل ناکام ګورمنټ دا ته په مونږ باندې راشې. نو زه میجر صاحب ته دا یو خبره کوم چې میجر صاحب کیدای شي ستا نالج کې دا خبره نه چې په تیرو کالو کې نه چې مونږ پیدا شوي وو، څومره مدرسو، څومره مسجدونو، څومره علما کرامو شهادت قربانۍ ورکړي، هرې پاټۍ ورکړي دي، هرې پاټۍ ورکړي. نه زه محفوظ یم نه ته محفوظ یې، خو دې ټایم ذمهواري ستا ده، ذمهواري د صوبایي ګورمنټ ده. نو تاسو له پکار دي چې په دې ټایم سره تاسو خپل جنسو نه، خپل حکومت نه، خپل دلته کې چې کوم دا غټې غټې تنخواګانې اخلي. زه تا ته نن دا یو خبره کوم، میډم ناسته ده، ما ته به میډم مخکې دا خبرې کولې چې اجازه ته اسمبلي اجلاس چلولو ته نه پرېږدې. زما په الله قسم ما هر وخت اسمبلي اجلاس چلولو ته پرېښی دی، خو تاسو هغه خپل ناکامۍ دپاره به اجلاس نه چلولو. خو نن درته په دې فلور دا یو خبره کوم چې تر 14 تاریخه پورې د شیخ ادریس صاحب قاتل پکار دی، که نه نو چې کله هم د اجلاس راځم دا کپړې به خپلې شلوم، خو ته به رانه د اسمبلۍ اجلاس نه کوې. ولې؟ دا ستا ذمهواري ده. ډېره مهرباني، شکریه جي.